ستا نوم پلار دی اگا پلاری چی رضا دا رب پر رضا دا پلار کی دا دی مور سر خبری کی یو صحابی دعا کولوی اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا وی اللہ زدی فری پیدا کرے ما اسی بیسا اللہ فری دی پیدا کرے ما فری را لرزق را کئی نوی اللہ فری میو بخا وی خدای مونگا اسی بیسو بخا بس دی قرآن دا ختمونو پا برکت اللہ مونگ او بخا دیر قیمتی مقدہ حدیث مبارک کے رازی عند ختم القرآن دعوت مستجابت چھ باران وریگی سڑے کعبوینی او میدان جہاد کی جنگ گرم شی نو دی ٹیمونو کے اللہ دعا قبل یو دا دعا دا قبولیت تیم چھ دے اغد قرآن کریم دا ختم موقع دا چکل سو قرآن ختم کی لکنن دے حافظانو ناظر اخوانو قرآن ختم نن اللہ ددوی یو دعا قبلی دا ہر بچی یو دعا نن قبلی او پا دیٹے میں اللہ دعا قبلی زوم بچیا استاز تا دعا وکا پلار تا دعا وکا مور تا دعا وکا و رشتہ دارو تا دعا وکا و دی امت مسلمہ تا دعا وکا نن اللہ ستاسو دعاگانی قبلی اللہ تبارک و تعالی تاسو باندې ډیر فضل و احسان وکو نن ډیر شي پلاران د حافظانو پلاران شو نن ډیر شي میندې د حافظانو میندې شوي خلق بوای دا د حافظ سے مور دا خلق بوای دا د حافظ سے پلار دی یو نسبتم اللہ نصیب کو دا حافظ قرآن پلار شویو دا حافظ قرآن مور شولی تاسو بنو موریدلی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا دارلوم دیوبند بنیادی یخیو خان دا بچی حفظو کو دا قرآن دا بچی نومیو محمد احمد دا بچی نومو خان دا اکابر ډیر لوی سوچی دا نبی علیہ السلام دو ذاتی نمونو یو محمد او یو احمد او دا بچی نمو محمد احمد بچو لبا صحیح نمونا کدے خواہ یو معشومو بیمارو خکیدنا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لسڑی راو سویدہ دم کا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لچراغ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ورطوی دو سنم دے اغا ورطوی کلیم اللہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دم کوئی دو نمبئی سلیم اللہ پلاریوی ٹھیک دن چاگا بچے بو وساگا سیش اسڑے راغ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ توی دی نم بدلولو کی سا حکمتو وی تاوی چی دے ہمیشہ بیماری او تاوی نم کلیم اللہ دے نو دا کلیم نور مانیم دی خود کلیم دا کلمن ندے کلمن زخم توی نو ماولا نم بدل کو سلیم اللہ سلیم دا سلامتیان دے نو اللہ دا بیمارون سلامتیان نصیب کرنا خواہ نو بچو لبا نم صحیح نمک دے خواہ دا بچی پا والدینو باندی بنیادی حق دے چی بچی لبا نم صحیح نمک دے خواہ طول دنیا کے در تغور نمون معلوم دی پر طول دنیا کے غور نمون کم دی احب الاسماء پر طول دنیا کے اللہ تخوخ نمونا عبداللہ و عبد الرحمن احب الاسماء الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن صحیح نمونا بگدے نو قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ خپل بچی لنم یخیو محمد احمد دا حفظ کو دا قرآن قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دیسی غٹ پروگرام وکو چھ بچے حافظ شو خوشحالی وا چھ ٹول پروگرام ختم شو خلق روز خط شو نخپل بچے کے نو نند حافظانو دے پلارانو تا چل خیم دے مندو تا چل خیم چھ بچیم حافظ شو سبکے ستا بچی حفظو کو نو سبکے
چې دا پروګرام ختم شي کنه کور ته بچي بوزینو خلې به سیټ تکین وای بچیا د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بچي حفظ کړو هغه ورته وای بچیا سنن ډیر خوشاله ومه زکه تولیدم دا دومره غټ پروګرام ما په زندګۍ کې نه دی کړ خو نن ډیر خوشاله وم ته الله د قرآن حافظ کړې نو دا دومره غټ پروګرام مې وکړو بچیا خوشاله پسو متا ته پته شته ته الله حافظ کړي ډیر خوشاله یم خو زما به یو خبره نه یې خمچ د دارالعلوم دیوبند بانی خپل بچی کې نه ولې دی او حافظ بچی کې نه ولې دی بنیادی خبره بکی وی بچیا زما خبره بنه یې غدا دا چې ورځ بدی سي راشي چې اعلان به وشي چې قاسم نانوتوی وفات شو ما به خلق خخ کیو پا ما به د خور سل انبار شي دسی ورځ براش پا ما به د خور سل انبار شي خو بچیا زما به یو خبره نه یری چې کلم د قرآن تلاوت هر ټیم کوي نو ما ته به دعا کوي خبچ دا خوشاله پدې یم چې یو بچی مشته دی چې قبر کې یم خو کله چې د قرآن تلاوت کوي نو ما ته دعا کوي بچو تا سره به پلار ډیر محنت کړی تا ته به پلار ډیر دعاګانې کړي تا سره به مور ډیر تکلیف برداشت کړي خو ستا به د مور سره دا وفای بچیا چې کله دی بابا نو کله دی بیبی نو او کله دی د قرآن تلاوت کو نو دا پلار او مور به دی په دعا کې یادې خبچیا دا نن الله پتا سو ډیر فضل وکړو لارا ته چې نن کور ته زی حافظ قرآن بچي به کور ته بوزي اور بسمره خوشحالي چې نن حافظ بچي ویني مورې چې حافظ بچي درشي د لبنن ته کټ سمای دی باغی کې ودکیږي کنا کم کټ کې چې حافظ قرآن ودشي دی ودیو ملائکه غیر چا پیر د کټ نو ولاړي د قرآن چوکیداری کوي کم زې چې قرآنی الت ملائک ولاړي خان دا الله کلام دی د دې حفاظت ته ملائک ولاړ دي نو حافظ قرآنی په سینه کې ګرځي نو چې دی رواني د پسې ملائک رواني او د چوکیداری ته ملائک ولاړ دسی بختور بچی دی الله نصیب تاسو به علماو نه یو خبر اوریدلی وی څوک چې د قرآن حافظ شي نو د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړي دا به تاسو اوریدلی دې معنی څه ده څنګه دی بچی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړي دې معنی دا د پلارا چې د دې امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي باغی ټول امتونو کې د آسمانی کتاب حافظ نو خان تورات په موسی علیہ السلام نازل شوه او خو صرف موسی علیہ السلام ته یادو انجیل په عیسی علیہ السلام نازل شوه او خو صرف عیسی علیہ السلام ته د آسمانی کتاب حافظ به صرف د وخت پیغمبر خام امتی چرته آسمانی کتاب نه یاد کړي چې پلار به د آسمانی کتاب حافظ روانو نو دا به پیغمبرو خلق بوي وی د آسمانی کتاب حافظ روان دی د آسمانی کتاب یاد دی نو د آسمانی کتاب حافظ بصیرت پیغمبرو نن اغه کتاب چې هغه بصیرت پیغمبر ته یادو نن الله اغستا بچی ته یاد کو نو د نبوت علوم په سینه کې واغستل کنه دا د انبیو ډیګری ده چې د آسمانی کتاب حافظ به پیغمبرو نن الله د اغه کتاب حافظ تا بچي حافظانو قرآن یاد ساتي او د قرآن تلاوت کوي میدان محشر کې به خوشاله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادریږي میدان محشر کې غټي غټي نخي به ټول خلق به پیجنی خو یو غټه نخه به د نبی له سلام دی میدان محشر کې ګوري چې کوم زې نبی له سلام ولاړی رستو به پسې د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته بچو تاسو به د نبی له سلام په ډله کې چاته سوک مبارک چاته چا مبارک او چاته چاچا مبارک او تاسو ته امام الانبیاء مبارک خبر چھوڑو تاسو به د پیغمبر په ډله کې سوک پچغي وای یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا
کاش چې ما د پلان کې پسې منډې په دنیا کې نه وی واله نن هغه ما ته تاوان جوړ شو څوک په چا پسې منډې وي څوک په چا پسې منډې وي او حافظانو تاسو به ټول د امام الانبیا په ډله کې روان یې ښه بل پیغمبر پسې به دا جماعت نه وي ځکه د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظان نه وو ښه دا صرف دی امت کې وو قرآن زده کوئ خپلم یادوئ بچو باندې یادوئ ښه اورنګزیب علمگیر نوم به تاسو اورېدلی دا بادشاه د ده بچي حفظ وکړو د پلار ته وی پلاره راشه نن زما د بچي د حفظ دستربندي ده دی کې ما سره شریک شه هغه پلار ته لږ خپه و نو پلار ورته وی اورنګزیبه بچی ستا حفظ کړی دی نو جوړه به تا ته میلاویږي او تاج به تا ته میلاویږي نو زه څه کومه چې حاضري کړو وی ټیک ده وی زه به هله خوشحاله وی اورنګزیبه چې ته د قرآن حافظ شوې ځکه زما بچی خو ته یې که نه اورنګزیب علمگیر د هغې ورځې نه نیت وکړو سره د بادشاهت نه چې د وخت بادشاه دی قرآن یادو 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 داسې ورځ راله چې اورنګزیب علمگیر د قرآن حافظ پلار ته وی پلاره راشه نن اورنګزیب د قرآن حافظ شو او ته د اورنګزیب پلارې نو پلاره جوړه نن ستا ده او تاج ستا دی پلار وی نن به حاضري ځکه کومه چې نن زما بچی الله د قرآن حافظ کو ښه پلاره چې د کم بچي په سر دی دا پګړۍ ولیدله که نه د حفظ پلاره خوشحالېږه ستا بچي د ډاکټرۍ ډګري اغوستې منم انجینرۍ اغوستې منم خو ستا پکې څه نشته ښه ته نه انجینیر کېږي ته نه ډاکټر کېږي او چې بچي دی دا پګړۍ په سر وتړله پلاره نیم نیم لویېږه خلک به وایي حفظ ده وکړو وایي زه یې پلار یم که نه زه یې مور یم که نه ښه زه چې د حافظ بچي پګړۍ ته ګورم د دې په شا زه خپل تاج وینم د بچی په سر به پګړۍ لګي او پلاره ستا په سر به تاج لګي انشاءالله مونږ یو دستربندۍ له لاړو نو حافظ قرآن پکې وفات شوی و چې د کم بچی حفظ کړ نور وو هغه وفات و نږدې ورځو کې پګړۍ یې وه نوم یې و خو حافظ قرآن نه و چې د دستربندۍ ټیم شو مونږ وی پلار دی راپاسي که نه پلار رشتې وي او پلار رشته پلار وله مونږ راپاسو او لینډ کې راغې او اقه د بچي پګړۍ م راواغستله او د پلار د سر نم تو کړله د حفظ دا برکت دی ښه که بچی نه و دا پګړۍ به د پلار په سر لګي ښه چې ستا بچی ډاکټر شي وفات شي تاله ډګري درکوي نه درکوي ښه انجینیر شو تاله ډګري درکوي زواما بچی د حافظ شو نو پلاره راځه دا پګړۍ به ستا په سر تړه پګړۍ م وله په سر وتړله او شیخ صاحب ورته وی یوه دستربندي د لمونږ وکړله او یوه د الله تقره شوه دا به په میدان محشر کې کېږي ښه انشاءالله یوه خوشحالي م نن ولیدله یوه تمه ساتئ پلاره یوه تمه ساته مورې یوه خوشحالي په میدان محشر کې را روانه ده انشاءالله حافظان به په نبی علیه السلام پسې رواني ته به پکې خپل حافظ بچی سیکئ ښه انشاءالله ته به پکې خپل عالم بچی سیکئ یوه دستربندي او یوه خوشحالي په میدان محشر کې را روانه ده یوه م دا ولیدله او یوه به هلته ووینئ د حافظانو بچو خو دې بچو ته یو درخواست بچیا ته حافظ شوې ستا حفظ منم ته عالم شو علم دې منمه خو بچیا یو بل سبق درته م ښیمه ښه بچیا خلک د پښتو یو متل کوي وی غټ شه خو زمانه نه بچو غټ شئ خو د پلاره نه غټ شه خو د موره نه غټ شه خو د استاز نه نه ښه بچیا د استاز نه به نه غټېږي د موره به نه غټېږي د پلار نه به نه غټېږي ښه بچیا استاز به یاد ساتي او مور به یاد ساتي او پلار به یاد ساتي بس دا درې به نه یېری ښه ما ته کس ټلیفون وکړي بچی مې حافظ قرآن شو مې شکر الحمدلله وی زه ورته داسې خپې کولی شم د سینه کې قرآن دی که نه نو زه خپې خوځولی شم ما ورته وی ستا نوم پلار دی که نه ستا نوم پلار دی دغه حافظ بچی سره د دې نه چې د حفظ کړی دی
دے بتا تنخ پی کی او تو ور تخپی کوا دے حافظ دے او تجٹی تا تب نخ پی کی او تا حافظ نئی او تخپی رالو بچی تا کوا تا سپیڑ رالو دا مخنے پڑکو باسا تا پلاری پلار تا اغا پلاری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد تا اغا پلاری چی رضا دا رب پر رضا دا پلار کی دا کو زا حافظم خستا رضا مالا پکار دا ستا رضا مالا پکار دا پلار ستا بچے مالا راش وی مولی سے ما تا دعا وک زور تا دیر خخون کم دی علماء تا دعا کا وخپلارا تا خلق دا منز نیستلے وی موری تی دا منز نلری کڑی وی زبدر تا دیسی اداری و خیمہ چه پلارا و موری دا منز نیستلی دی ستا بچے مالا راشی وی مولی سے ما تا دعا وک زور تواما کور کی دی مورشتے ویا ورش دا مور ندو نتسوی مولی سے اجٹ دا زا حافظم تا عالمی زوام بچیا ستا حفظ منما خپل علم منما حفظ منما بچیا مانا یو سبق ازدکا سرد دین چی ما حفظ کڑے دے مام علمم کڑے دے و حفظ مم کڑے سرد حفظ نو دا علم نا چی زد جٹی مور چی نا حافظ دا و نا عالم دا او پلار چی نا حافظ دے و نا عالم دے یو زمیدار پلار دے خوچی زی مخت اگورم مالا اللہ دا یو حج قبول شوی اجر راکی خبچی پلار مخت بگوری خواہ حافظی خو مخ بد مور سی کئی خواہ حافظی خو مخ بد پلار سی کئی خواہ تا حافظ منم خود پلار مخت بگوری گوری بچیا حافظ یہ خو کو سبا دا بابا نو کنا تو بگرزی مولی سے ما تا دعاو زبام ٹک تا ما تا گورا ثواب دے قرآن تا گورا ثواب دے خو بچیا کتا اغا مخ گوری چی تالا اللہ دا یو حج قبول شوی اجر در کی نو اغا مخ دا پلار مخ دے خوا بچیا اغا مخ دا مور مخ دے خوا بچو سرد دینوا دا بی بی مخ سی کوئے خوا دا بابا مخ پسی کوئے تا پلار تا سنم وائی ابو مور تا سوائی امی دو نمونا تا تا یاد دی ابو امی زمانہ یو بل نم نزدکے بچیا یو بل نسبت ترتم زخیم زبچی توام بچیا دا یوازی ابو امی ندی خوا دا دا جنت و دروازیم دی خوا بچیا یو دروازہ پلار دے یو ما تو وی پلار دا جنت دروازہ دا وم آو وی جٹ تے حافظ ندے عالم ندے زم بچیا دروازہ ندا پلار یوازی نبی علیہ السلام فرمائی پلار اوسط ابواب الجنہ دا جنت دا مینز دروازہ پلار دے خوا دروازہ نا دمینز دروازہ دے بابا دے بچو بائزی دی بستامی راگے مورتوی موری علم لزما علم لزم خواہ چی علم لزائی دا پلار و مور نبا اجازتا لے گورے خواہ اجازت دا بابا نو مالا با علم لنرازی خواہ گورے زا علم تاتا نکو مالا با دا دی پلار رضا روڑی زا پا دلیل لے گیا یوم ستا بچے مدرسی تراش وی مولی سے علم لراغلے ما مور دی سنگ حالت کے پری خودن مڑا مور می دا دین نسلری غنتا داو علم می نمانو زتی نرا پٹ سوما مور می دیسی سبیدی نداو پلار میم سبیدی زورتا ہم خواہ تا علم لراغلے وی آو وامو بوس کا او دا بسترہ مپرانزا دق بسترہ واپس لوالا سیدزا چی دا بابا رضا دا سرنی او دا بیویز علم نکو مخوا واپس ما توی نمولی سے زور تواما صحابی راگے دا نبی علیہ السلام خواتوی جہاد لزما جہاد لزما سمر لوی رکن دے وی مور دی سحال کے پرے خودا وی مور میں جڑلو خوی مور دی جڑلو تا جہاد لزویا وی واپس شا مور اخندو بیا زما مخیل راشا خواہ بچیا زدہ اغی استاز پا گدائی ناسم دا مور رضا با اول روڑی بیا با علمہ تکینی خواہ چی دا بابا رضا نو ماتا بنکینی چی دا مور رضا دی نی راوڑی ماتا بنکینی خواہ تو دیسی بچی تا علم کو منا سو ہم بچیا تا کامیابی دینشنو پا کتاب کی علم نشت بایزی دی بستامی مور توی موری علم لزما پلاری مرد دیو دا کنڈی مور سر خبری کی کنڈی مور بچے کے نولی اگری کئی بچیا علم للاش بچیا علم للاش
نو چې ته بچی ته یو خبره بار بار کوي نو د بچی ډی والی نو وی خموري زم علم وی خ بچیا طریقه بسئی بچیا علم لبزی خو الب کور ترازی چې علم مکمل کې مالنن یو دسی مور پکار د کنه چې مال بچی راولېږي دسی دی ورته نه وای خیر دی چې علم مکمل کې راضی با دسی دی ورته وای چې یو کال پورا کې نو راضی با چې یو درجه خو وای کنه بچیا منس کې بنا راضی مال دسی مور نه د پکار د تاسو ورسه په مونږ راړو بچی می دسی دی تم سکا وکنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه سبق لرا چې استاد تکې ناست استاد ورته سبق کوي وی حفظ بکوم پاول ورز راغی ویسه دا اولی پاری نه به شروع هغه ورته اوله سپاره په یاد ووره ویسه د دویمې نه به شروع ورته دویمه ووره ویسه د درېمې نه جو درېمه ورته په اوله ورځ راغلی حفظ له څلورمه پنځمه شپږمه 14 سپارې ورته په یاد وورولې په اوله ورځ ودا دې چا نه یادی کړي ودا مې د خپل مور نه یادی کړي دی وی کور ته ورشه چې د کبي مور نه دی دا 14 پاره یادی کړي دي د هغه مور نه 16 پاره یادی کړي تا ته د استاد ضرورت نشته هغه ورته وی حضرت زما مور ته 14 یادی دي نو پاپله ورته یادی نه دي ماته زکه 14 یادی کړي وی ته سبق تکې نه ولې وی کور کې وی نا ما د خپل مور نه پغې کې 14 سپاره یادی کړي دي ښا زما مور چې بو د کېدنو د قران تلاوت پو چې براوي خېدل د قران تلاوت پو چې به سالن په خو د قران تلاوت دا ما دومره ووري دی چې په اول ورځ راغې نو 14 سپاره ورته په یاد وي نو الله بتی قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو نو مال راولې د دنه قاسم نانوتوی جوړ کا د دنه شیخ الهند جوړ کا هم دا خواري به تا کور لګه کړي وا اول ول نوم صحیح کېده چې مال راولېږي نو خدای د دې نوم ما نه بزاول ګورم اول خو نوم کې مان تپوس کا وکنه نوم ول محمود الحسن کېده نو الله بتی شیخ الهند جوړ کی کنه نوم خاول په دغه بنیاد کېده کنه نو لک تاسو هم وخت پر په وای سب مونږ کو کنه بایزید بوستامی مور تیار کوي علم لزا زما وی ال برازی چې علم مکمل کې ښا بچړو دسی دوروخه بچی د مور نه روز خط واغس اوت دی مور ته پته چې دی به علم کې اوس به ژوندی یم نا خوړه کې داوا چې کو زه وفات شوم او دی عالم ای به میدان محشر کې چې د علماء صف لګیدلې زه به کې خپل بچی التسی کومخه مال یو دسی مور پکار ده چې دسی بچی مال رولېږي چې زمولي سیب درو به لیکو مال به ناراضي چې سوی علم نه دی کړی بس سبای علمخ اینما چې دا پګړی په سر یو را مخامخ شي بایزید بوستامی رحمت الله علیه د کور وت علم کوي اے 12 کال وګرځید علم وکړو 12 کال د مور مخ نه دی لیدل 12 کال پس را ماسختن را ورسید زه مدرسو کې دا سبق خېمخه چورل راغې نو ور نه ټکې وی اسې نه چې کور کې می مور دا که ور ټکو مو دا کړس په مور بدونو لګي چرته هجه سبق نه منډي کنال تب ور لاله ترا پری او شیخ الهند ته جوړ کا بایزید بوستامی ته جوړ کا بچیا دا تاسو په غډو وډو ساري شیخ الهند بل جوړیږي چې ته د کور راوزی د مور ډکی منګولي دعا تو ورشي امور په دعای ترازی امور په دعا نو ته مور په جړه پری دی او مال راش ته نشي جوړې دی مکه و علم ماسختن پور کې ولاړ دی او 12 کال پس راغله دی ور نټکی وی اسنه چې د مور می خوب به آرام شي د ځوانانو مور له خوب به آرام کو د چرسیان بنګیان چرسکیو په پردو وجرو کې ناس عدل ته مور پکټ کیو دکی بچي ملانه دی راغله او ور کولو دی او ور بندې د چرسی په بیٹکونو کې ناس عدل ته مور پکټ کې دانګي وی اچراشي نو مور ته بد رادي او په یو په 2 بجې ولا غریب سالن ته دی ډوډۍ وته ته بخوره کامیاب شي د بایزید بوستامی ته الله سینه دی جوړ کو چراغه د تهجد ټیم شو نو کور نو وبره وتلې وې زمور می پاسې دلې وره وټک چې وې ټکو په مور 12 کال پس خپل بچی نظر بچی علم دې کړه دې او وېدا پګړې می د استاد نه راوړې دا زما د استاد پګړې د زوم قربان ته بچی راولېګا چې زید ل فارغ کوم ورته دا پګړې په سر کې نه خودا وای تا دروغ وې نوخه
دا پګړی رالو ستاسو د بچو په سر ایږدم چې ورشه بچیا چې پلار دې ربانې ړه یخ کې او دا مور دې ربانې ړه یخ کې مور بچی ولید مور تنه تپوس کی بایزیدا رب دې رضا کو تا ماته وی د رب پر رضا پسې زما نمور علم می وکو خو رب رانه نه دې رضا شوه بچیا تا حفظ کو خود رب رضا لا پاتې ده بچیا یقیني نه ده چې تا حفظ کو تا نه الله رضا دې نه بچیا یو بل سبق تر تپاتې دی ښا ویتا نه رب نه دی رضا وین نه وې ز پسان پویدم چې ولی نه ملک ولایت را سره نو و مور می دي سی لپی اوچته کړی چې ربا بایزید زما بچی دی ربا بایزید نظر ازای متته ناراضا شرف وی چې مور می لپی واپس کړي الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړي بایزید مور ته وی ما ته صفته و چې رب رضا کوي نو مور رضا کا زه د رب رضا یې په ذکر زیدم چې کمزه د مور نظرګادا التدرب جلوګادا خبچو پلندو پوښوي چې کمزه د مور نظرګادا چې کمزه د مور نظر رګي التدرب جلوګادا د رب رضا په هغه حدود کې ګوري چې په کمزه کې د مور نظر چلیږي التب د رب رضا ګوري بچیا که ولایت غواړي نبی علیہ السلام د یو صحابي تلاوت आवाज ووریدو د یو قاری صاحب د تلاوت आवाज وورید په کوم ځای کې په جنت کې معراج پشپا یی په خوب کې جنت ولیدو او په جنت کې د یو صحابي تلاوت روان نبی علیہ السلام وی دا سما صحابي نه دی ولنه د تلاوت جنتیان اوري وی او وی دل الله د دومره قبولیت څنګه ورکړي دی چې دلته تلاوت کی او الته الله جنت کی جنتیانو ته وري قاری دا قاری وخا حافظ دا حافظ عمر دومره قبولیت چې جنتیانو ته الله تلاوت او دا به جنت ته نسی چې جنتیان د وسنه تلاوت په جنت کی چلیږي نبی علیہ السلام تاسو کوي د عمل څه دی هو بچو قبولیت جدا شی دی علم جدا شی دی حفظ جدا شی دی قبولیت په د بابا او د بیبی نه کور اخلي او سبق په معنا اخلي نبی علیہ السلام تو ویل شو وی دا قاریم دی د قرآن د تلاوت چې په جنت کې اوریدل شي وی دا قاری دی د قرآن وی قاریان خوستا شاگردان نورم ډیر دی خود کی یو صفت دی وی څه صفت دی وی وکانا ابر الناس بامه د مور ډیر منون کې دی نو الله تلاوت په جنت کې جنتیان ہوتا وری خبچو د مور منې چې الله تلاوت په غونډه دنیا کې وزلی علم په مدرسه کې کوي او کوي چې دا علم می وزلیدلې نو زلی به د مور دعا زلی به د پلار دعا که زلیند سورې د ځان نه جوړي نو د مور او پلار خپل بزي د بابا خپل بزي د بیبي خپل بزي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي تاسو مستړي شوي خو زما د دینه په اخوا یو بل پروګرام دی او سبب د مدرسو افتتام کول تکلی کې کنه نو تاسو نه مونږ ته ډیر کار پروت دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي زما کنه زنی کاله روانم نه کنه مړ یو تن دومره به یو تن شي کنه ډیره تعظیم ډیره تعظیم نه کنه یار